بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا پاکستان کې زموږ الحمدلله د جماعت اشاعت توحید سنت لوی مراکز موجود دي، جامعات مدارس موجود دي. دا مدارس د قرآن و سنت خدمت کوي، شب و روز اساتذه کرام هغه خپل خواري او مهنت کوي او اکثر مرګري دی مدارس نه د دې حال احوال نه بے خبري چې دغه د نسل استل کېږي څه خود لکېږي. دا مدرسه په کم کرایسس سره کم مشکلاتو سره دوچار ده، مالی لحاظ سره او دارنګي آس پاس د اهل محلې ولو طرف نه دی مدارس ته څونه مشکلات دي. کومه څه قسم جاني باندې تعاون نشو کولی، کم از کم دونه ضرور کولی شو چې دعا ورته وکړو او دا ویډیو زیات نه زیات شیر کو. داسې مخیر خلک هم شته، داسې همدرد خلک هم شته چې هغه جامع سره هغه مدرسې سره خپل جاني مالی خطاون کولی شي. دغه سلسله کې زه راغلی ما مرغوز ضلع صوابۍ کې زموږ مدرسه ده، مدرسه جواهر القرآن والسنه چې زیر اهتمام ده حضرت علامه مولانا مفتی توصیف احمد سلمه الله. راځئ هغې سره کینو، د هغې مدرسې احوال تاسو ته وړاندې کوو. دغې مدرسه کې څه ښودلی کېږي، دا مدرسه په کم نهج روانه ده. دې مدرسې منې د وخت کې کم مشکلات دي، محتمم سے څه سوچ دی څه فکر دی د جامع باره کې. راځئ چې هغه موږ تپوسونه هغې نه کوو، انشاءالله العزیز هغې به جوابات راکړي. ستاسو څه سوالات داسې وي چې ذهن کې تاسو کول غواړئ نو هغه موږ سره شیر کړئ انشاءالله العزیز. راتلونکي چې کوم مدرسې ویزټ وي زه به هغې کې محتم صاحب نه تپوس کوم، هغوی تاسو تسلي بخش جواب درکوي. مفتی صاحب، جامع جواهر القرآن تاسو بانیم یې اهتمام لرئ چې د دې اغراض او مقاصد څه و، تاسو د دې بنیاد ولې ایښی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب محترم مکرم، زمونږ د اسلاف امت او زمونږ د اکابرینو چې کوم اغراض او مقاصدو د الله د قرآن او د پیغمبر د سنتو د احادیثو احیا، خصوصا توحید او سنت او د قرآن کریم درسونه عام کول د زمونږ د اسلافو میشنو. د خیر القرون دغه درسو بیا اکابرین دیوبند او بیا په اکابرین دیوبند کې د اکابرین اشاعت میشن هغه هم دغه موږ دغې دپاره د دې مدرسې بنیاد ایښوده دی چې په دې تمام عالم کې الله رب العزت د دې نه یو لوی خدمت واخلي او دا په عالمگیر جامعاتو کې الله رب العزت د دې نه خدمت واخلي. دغه زموږ تمنا ده او دغه مو مقصد دی. په مدرسه کې ستاسو په زیر اهتمامۍ کې د اساتذه کرام طلبه کرام تعداد څومره دی او دې وخت کې سالانه څه ترتیب چلیږي؟ تاسو کال کې څه سبقونه ښیئ؟ څومره درجې تاسو دې وخت کې روانې کړي دي؟ تقریبا د موقوف علیه پورې اسباق دي، یعنی 9 درجې. د دې سره سره د حفظ کلاس هم دی. د حفظ کلاس په هغې کې ورسره د ماشومانو چې کوم رهایشي طلبه کرام دي نو حفظ کې اکثر داسې دي چې هغوی دواړه ټیمه لکه سحر سکول ته ځي، هغه ترتیب مو ولا هم برابر کړی دی او بیا د ماسپښین نه پس د هغوی د اسباقو ترتیب وي نو هغه ترتیب هم دی، حفظ هم وشي سکول هم وشي. ډېر طلبه اکثر داسې دي. د هغې سره موږ الحمدلله دغه درس نظامي چې زموږ کومه دا چلو د هغې سره موږ در موقوف علیه پورې چې کوم اسباق دی هغې سره موږ د عربۍ کورس هم یو معلم زمونږ هغوی پړاوی. دارنګې زمونږ اکثر اساتذه کرام الحمدلله مختلف اوقاتو کې اجراګانې هم کوي، د منطق اجرا، د اصول فقه اجرا، دارنګې د صرف نحوې د اجراګانې او ورسره د اصول مناظره وغیره شرعي طریقې سره اجراګانې د ترتیب زمونږ روان دی الحمدلله. او خو مستقل د قرآن کریم درس، د احادیثو او د سنتو د احیا سوچ فکر الله دې قبول او منظور کړي. ستاسو مستقبل څه سوچ دی؟
د مدرسې کې څه ترقیاتي کارونه کول غواړي یا پکار دي او ستاسو ذهن کې هغه موجود دي چې تاسو یې وکړئ شي؟ زمونږ سوچونه خو ډیر دي. الله رب العزت ته هغې لره وده او ترقي ورکړي. زمونږ آینده وخت کې دا سوچ دی چې دا صرف یو وړه مدرسه پاتې نشي، بلکې دا چې څنګه نوم جامعه دی دا یو غټه جامعه وګرځي او چې د دې نه طالب فارغیږي نو چې هغه د قرآن او د سنت د فنون و علومو نه برفور مستفید شوی وي او په دنیا باندې جوور نظر لري او ورسره د قرآن او د سنت هر قسمه دفاع کول شي د هر باطل خلاف. دا زمون سوچ دی. د هغې دپاره موږ وو چې دغه ترتیب مخکې لاړ شي او د هغې دپاره د مدرسې توسیع د تعمیر چې کوم دی نو زمونږ ضرورت دی چې دې کې موږ بیا لږ ضروري تعمیر وغیره دا لږ توسیع وکړو. دې کې مدرسې اخراجات لږ مختصرا وضاحت پکار دی. استادانو تنخواګانې دي، نور معاملات دي، دا تاسو څنګه ترتیب کوئ؟ په کومې طریقې باندې تاسو هغې منیجمنټ کوئ، انتظامات کوئ؟ بس الله رب العزت مهربان بادشاه دی. د کله نه چې دا خدمت حواله شوی دی نو رب کریم چې چاله برخه لیکلې وي نو هغه د هغه نه ادا کي او په هغه ترتیب چلیږي. د عوامو ملګرو تعاون دی. اخراجات ډیر دي ځکه 12 اساتذه کرام د هغوی د تنخواګانو خبره هم وي، حالانکه تنخواګانې ډېرې لږې هم دي. که چا ملګرو له الله ذهن کې دا واچول او هغوی د دې توسیع کول غواړي او د خپل طرف نه په ځان باندې یو تنخوا کېږدي نو دا هم به د هغوی موږ سره یو تعاون وي. موږ وایو چې دغسې ترتیب نو د هغې اخراجات هم وي. ورسره چې کوم دی سره د دې نه چې موږ لنګرو نو د وظیفې سیسټم مو که چې اخراجات نه برابرېدل، خو بیا هم د لنګر انتهایي اخراجات اوس هم وي ځکه چې پوره کېږي هغه هم نه. ځکه طلبای کرام الحمدلله ښه کافي تعداد سره وي نو چې طلبای کرام ډیر وي نو اخراجات د لنګر هم دي، د تنخواګانو هم دي. ورسره چې دی نو مدرسه کې بل راځي. لکه اوس هم زمونږ بل موجوده چې راغله او 2 بل د 2 میټرونو تقریبا د لاک نه برابره 1,20,000 خواوشا پورې، خو صرف بل 1,32,000 دا بلو. داسې ورسره نور ضروریات وغیره راځي. ترتیب زمونږ دغه دی چې عوامو ملګرو له یو پیغام ورکو، کله انفرادي رابطې وکړو او کله چې کوم دی نو داسې اوس ستاسو په وساطت د مخلصینو ملګرو دا یو اجتماعي پیغام لړ شي. اوس هم زه دا پیغام ورکوم چې زمونږ مدرسه کې موږ نوې دا تعمیر وغیره چې وکړو نو دې کې موږ ښه کافي قرضداري شوي هم یو نو د هغې هم او دې کې بقایا کار پاتې دی. موږ وایو چې دا الله رب العزت وکړي نو دغه ترتیب دی د عوامو ملګرو تعاون دی. الله رب العزت ته ټولو له ښې بدلې ورکړي، الله ته معلوم دی. مدرسه دې وخت کې موږ وینو چې زیر تعمیر ده، څه کمرې تاسو جوړې کړي دي، په دې خو ډېره غټه خرچه راغلي. پاکستان کې خو هر یو شی دې وخت کې ګران دی. د دې باره کې لږ وضاحت موږ ته پیش کړئ. موږ سره جی 10 کمرې وې تر دې ځای پورې. په دې کې زمونږ کلاسونه چې کم دي نو هغه هم نه برابرېدل ځکه چې موږ سره تر موقوف علیه پورې اسباق دي، دې سره د حفظ وغیره د ترتیبونه هم دي، دا هغې ته نه برابرېدل. زمونږ باقاعده دفتر نو، دا دفتر کې به دفتر هم او کلاس به هم نو هغه نه برابرېدل. آینده زمونږ خیال دی را روان کال کې چې مونږ تکمیل شروع کو. د تکمیل د درجې سوا کولو سره سره مونږ متفرقات کتابونه چې کم پاتې شوي دي درس نظامي کې نشته او هغه په علم کې پختګي پیدا کوي، کلکواله پیدا کوي. مونږ چې مونږ دا اضافي وکړو نو د هغې دپاره مونږ سره د کلاسونو وغیره ترتیب بیانو نو دا بقایا کمرې تعمیر مونږ ځکه وکړه. دارنګې زمونږ آینده دور کې چې الله رب العزت خدمات اخلي، تخصصاتو ته خیال دی، تخصص فی الفقه، تخصص فی الحدیث او دارنګې چې کوم دی نو تخصص
فل مناظره وغیره چې څومره تخصصات دي چې موږ د هغې اضافي وکړو. دارنګې موږ سره د دارالحدیث کمی دی، اوس هم هغې له زموږ نقشه کې دغلته ځای شتی، نو دارالحدیث جوړول دي هغې کمی دی. د حفظ د کلاسونو اوس هم موږ ته لا کمی شتی، نو موږ د دې وجې نه توصیه کوو چې دا یو غټه جامعه شي او دې کې الله زموږ په دې ژوند کې دا تمناګانې پوره کړي، او دا به هله پوره کېږي چې زموږ ملګري هغې برفور حصه واخلي او هغې ځان دپاره آخرت او دنیا کې د خو بدلو سوچونه وکړي. توصیه چې موږ کوو د هغې اصل وجوهات دغه دي. په دې تعمیرات خو څنګه چې ما وایي پاکستان کې هر شی ګران دی، یقینا په دې به ډېره غټه خرچه راغلي وي، ډېرې پیسې راغلي وي. د دې لږ تفصیل پکار دی. آیا ستاسو اخراجات څومره شو په دې منې؟ قرضداري شي څومره یې؟ ملګرو نه ستاسو مطالبه څه ده او تاسو څه ویل غواړئ ملګرو ته چې هغوی په دې کې تاسو سره څه وکړی شي؟ دا اوس چې موږ نوی کم تعمیر وکړو نو موږ سره د دې نه چې موږ ډېر د اخراجاتو د بچ کولو نه ترتیبات انتهایی را بدل کړه. موږ وی چې دا مکمل شي تقریبا 26-27 لاک روپۍ په دې باندې برابر شوې، او اوس هم له تاسو صحیح کار پکې ښه کاپي پاتې دی، ځکه دې کې موږ ته لاندې پرشونه دي، د هغې سره سره چې کوم دی نو دروازې کړکۍ وغیره دي، د دې پلیستر دی ورسره چې کوم دی نو دې سره بیا چې دی نو پیټنګ دی، نو هغه ټول سیسټمونه لا دې کې پاتې دي. او زمونږ خواهش دی چې دا د را روان رمضان نه مخکې الله وکړي، نو تقریبا دا ولګې دی په دې کې په موږ باندې تقریبا 7 لکه قرض دی، او هغه 7 لکو نه علاوه دې کې دا بقایا کار چې پاتې دی دا ځان له د لکونو دی. نو بس په دغه سوچ او فکر کې یو ملګرو ته دغه درخواست دی چې الله رب العزت ته هغې له توفیقونه ورکړي چې چاله الله وس ورکړی دی بلا ریا چې الله یې قبول کړي، نو هغې له الله دغه وس ورکړي چې هغې دلته خپل برخه واچوي. او دا ورته هم درخواست دی چې چا څخه نشته نو دعا خو ورسره شته چې الله زموږ نه صحیح معاملاتو ادا کړي او صحیح طریقې سره زموږ نه دا کار مخکې الله رب العزت بوزي. دعا دې کوي او د دې د سوچونو فکرونو معاون ملګری دې زموږ سره دعا وګرځوي، نو به ډېره انشاءالله چې کوم دی نو معاون ثابتېږي. الله دې کړي.